ډېرو محترمو مسلمانانو یو بهترینه د رجب د میاشتې بهترین او خاص وظیفه در کومه دا د رجب میاشت ده، بیا دې پسې شعبان دی، بیا دې پسې رمضان دی. یعنی نن څوم رجب دی؟ نن محترمو مسلمانانو اتم رجب دی. اتم دی یا نهم دی. نو تقریبا چې نهم هم شي که نه، نو 21 ورځې او 13 ورځې، دا تقریبا 51 ورځې شوې. 51 ورځې رمضان المبارک ته فاتحه، هغه د روژې بهترین او بزرګې میاشت ده، کومې ته چې زمونږ ډېر خلک مسلمانان دینداره طبقه په انتظار باندې وي چې د برکتونو میاشت ده، د نیکو میاشت ده، د اخلاصونو میاشت ده، د صدقو میاشت ده. هغه میاشت په تاسو باندې را روانه ده. او رسول الله مبارک فرمایي که نه چې دا درې میاشتې دا ډېرې برکت دي. یو د رجب، دا اوس رجب میاشت ده، نن نهم رجب دی، دې پسې بیا شعبان ده، بیا پسې رمضان ده. نن شعبان هغه بهترینه وظیفه محترمه، دا ډېره د برکتي میاشت ده، دا ډېره د اخلاصونو، ډېره د خیرونو میاشت ده. نو کوم مسلمانانو چې دې کې خیرونه ولټول د خپل ځان دپاره، د خپل اهل و عیال دپاره، د مسلمانانو دپاره، د خپلو حاجتونو دپاره، د خپلو مشکلاتو دپاره، دې انسان ته الله تعالی ډېر خیرونه ورکوي. نو هغه د خیر وظیفه راته انشاءالله نن ښیمه. دا وظیفه تاسو ټول مسلمانان کو نارینه دي کو زنانه دي، او هغه مسافر کم چې دي هغوی هم کولی شي. کم خلک چې هر څنګه حاجت لري هغې دپاره انشاءالله دا وظیفه ډېره زیاته بهترینه ده. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. ډېرو معززو محترم او قابل قدر مسلمانان رونو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې دي، بهر زندگی تیری، هغه مسافر دی الله تعالی حامی و ناصر مددګار شي. هغه مسافر دی الله تعالی په ډکو منګولو خپلو کورونو ته، خپلو بیبیانو له، خپلو بچو له، خپل اهل و عیال له راوستلی کړي. کومو تورسره زنانو چې نکاحګانې دي شوي، الله تعالی د هغوی نکاحګانې وفرمایي. کومو ځوانانو چې نوکریان نشته، ځوانان دي، او الله تعالی دې ځوانانو په زندګو کې، په صحتونو کې برکات واچولی کړي. الله تعالی دې ځوانانو له ښکلي روزګارونه ورکړي. دا دعاګانې الحمدلله موږ د جمعې په ورځ هم تاسو ته کوو، مدرسه کې هم درته کوو، هر ځای کې تاسو دعاګانې کوو. پرون هم زما د یو شاګرد ختم و، او تاسو به یا ماته ویلي یا نه، خو الحمدلله رسول الله مبارک فرمایي چې د ختم د قرآن نه پس الله تعالی دعاګانې قبلي. او تاسو ماته ویلي هم نه دي که نه، خو زه درته په خپله دعاګانې کوم. ختم نه پس مې دعا وغوښتله، الله څومره مسلمانان دي حاجتونه دي، الله د هغې ټولو حاجتونه پوره کړي. تاسو په دې کې راغلی مسلمانانو، دا محبت، دا عقیدت، دا زموږ او ستاسو په منځ کې به وي د الله تعالی د رضا دپاره. څنګه چې تاسو ته معلومه ده محترمو چې دا میاشت ډېره بهترینه میاشت د رجب، علماو یو وظیفه ذکر کړې ده چې کوم مسلمان رور یا خور یا مسافر وي یا عجمي وي یا عربي وي، هر زبان والا وي او دا وظیفه ګوري، زما دا غږ اوري، نو هغوی دپاره دغې مولانا صاحب چې کومه وظیفه ښودلې هغه راته ښیمه انشاءالله. نو دا تاسو انشاءالله وکئ چې الله تعالی مو حاجات پوره کړي، مسلې م الله تعالی ختم کړي، غمونه م الله تعالی ختم کړي. یا خو دې میاشت کې روزانه د خپل وس مطابق، د خپل جیب مطابق روزانه صدقه کوئ. که 10 روپۍ وي، که 20 روپۍ وي، که د قجورې یو نیمه حصه ولې نه وي، دا هم افضله صدقه ده چې په اخلاص باندې وي. روپۍ ولې نه وي، یو کور که تا انګولی ترکاري روټۍ ولېږله، دغه ولې نه وي. 10 روپۍ ولې یو غریب له ورنه کړي. روزانه اعتبار سره څه نه څه صدقه کوئ. دا صدقه به زموږ دپاره د آخرت یو غټه ذریعه ګرځي، او الله تعالی به دې صدقې په برکت زموږ حاجتونه هم پوره کوي، زموږ مشکلات به الله تعالی ختموي، زموږ چې کوم تکالیف راځي د دې صدقې د برکته به الله تعالی هغه دفع کوي. دویمه خبره دا ده محترمو چې دې میاشت کې خصوصا تاسو تهجد مونځ کوئ، تهجد قضا نه کوئ. او بل دا چې ګناهونو نه ځان وساتئ، چې ځان روژه را روانه ده چې انشاءالله هغې ته مو تاسو پاک صفا وي، او انشاءالله د ګناهونو نه زما ستاسو وجود، زما ستاسو ژبې، زما ستاسو غوږونه، زما ستاسو لاسونه، زما ستاسو اندامونه، دا هر رنګه اندام چې کوم وي دا محفوظ وي. رسول الله مبارک فرمایي تاسو ماته د 2 څیزونو ضمانت راکړئ، زه تاسو ته د جنت ضمانت در کوم. یو د ژبې، یو د شرمګاه. یعنی د شرمګاه او د ژبې ضمانت، یعنی دې ګناه نه چې چا ځان وساتلو، نو د الله رسول وسلم فرمایي چې د انسان دپاره جنت دی، او د ده دپاره جنت ذموار زه یم. نن چې کومه زموږ وظیفه ده سورة کوثر ده، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دغه بهترینه وظیفه ده. هغه علماو ذکر کړی د محترمو چې دا به 80 مرتبه کوئ تر د شعبان د میاشت د ختمېدو پورې. تقریبا دا څو ورځې پاتې دي،
یوویشت شل ورځې پاتې دي، نو روزانه سورة کوثر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دا وظیفه تاسو روزانه او یا مرتبه کوي. هر مونځ نفس کولی شئ، که سحر نه کوئ، که ماسپښین نه کوئ، که مازدیګر، که ماښام، که ماسخوتن، کم وخت ته ټایم فارغېږي انشاءالله کوشش وکړه چې اول اودس کې وکړئ. که اودس کې نه چې خوله مو سره بیا پاکه وي، یعنې د ګندګۍ وغیره نه. صحیح شوه. نو دا وظیفه انشاءالله روزانه تاسو دا 20 ورځې 21 ورځې اخلاص سره وکړئ. هغې نه پس الله نه دعا غواړئ، الله ستا د کلام حصه ده، الله تعالی ستا کلام رښتینی دی، ستا ذات رښتینی دی، ستا محبوب سلم رښتینی دی. الله دې چې کوم برکات دي، کومې فایدې دي، الله دې صورت الله هغه ماته نصیب کړي او په دې په ذریعه باندې الله تعالی زما حاجات او مشکلات الله ته پوره کړي او مال الله اوږده زندګي م راکړي او روژې میاشت هم راباندې راوستلی کړي او د عافیت سوال ځان له کوئ. د عافیت دعاګانې ځان له ډېرې کوئ. اللهم اني اسألک العفو والعافیة والمعافاة فی الدنیا. دا دعا ډېره غواړي الله ما د دنیا او د آخرت عافیت راکړي او د دنیا او د آخرت د شرونو مصیبتونو تکلیفونو الله ما وساتي. دا دعا خامخا کوئ. هر دعا کې هر مانځه کې ځان له غواړئ. موږ ته هم دعاګانې کوي، موږ تاسو ته ډېرې دعاګانې کوو. الله تعالی مو خوشحال لره، الله تعالی مو باد لره، هر څه چې الله تعالی مو سرخوره کړه.